یو کس تپوس کوي چې څومره نیک عملونه کوي او زه دا ووایم چې زما د دې نیکو عملونو بدل او ثواب دا زما مور او پلار ته ورسوي نو زما اعمال مز وغیره کې خو به څه کمی نه راځي. داسې ویل نه دي پکار او نه داسې سړی ویلی چې انسان ته خپله ضرورت. بل دا چې فرض مز ته وکړو نو فرض مز ثواب دا نشي بخلی. بل دا فرض مزونو ثواب نشي بخلی، د فرض صدقې زکات ثواب نشي بخلی، فرض حج ثواب نشي بخلی، فرض روجي ثواب نشي بخلی. نو هر یو عمل کې دا مرضی دا ټیک نه ده، بلکې د فرض په شکل کې چې کوم نفل اعمال دي د هغې اجر و ثواب مور او پلار ته بخلی شي. بل دا ده چې تا ته خپله ضرورت دی. موږ په موس کې وایو انشاءالله را بشي السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، یا الله سلام دی وي په ما باندې، سلامتیا وي او علی عباد الله الصالحین د الله په نور نیکانو بندگانو دی هم سلام وي. اول په موس کې په ځان سلام اچي ځکه چې ما ته ضرورت او سلام څه شی دی په دنیا کې مې د هر شر نه، د هر فتنې نه، د هر ضرر نه، هر امتحان نه یا الله سلامتیا سره وساتي. په قبر کې مې سلامتیا سره وساتي، په حشر کې مې سلامتیا سره وساتي، د خپل قهر او غضب او عذاب نه مې بچ کړي. اول تا ته ضرورت که یو سړی که ته تنخواه اخلي 1,00,000 روپۍ ته ټول یو په 1,00,000 خپل مور او پلار ته نه ورکې، قطعا دا ثواب داسې معمولی شی دی چې دا ټول مور او پلار ته بخې. دا ته په جذباتو کې راغلی پوهېږي نه په حقیقت باندې. نو داسې نشي کولی چې د زما د ټولو عملونو ثواب زما مور او پلار ته ورسي. هغوی ته چې رسول غواړي نو هغوی ته نفلي عمل وکړه او د هغې ثواب ورته وبخه. یو کس تپوس کړی دی چې په دې موجوده وخت کې د صلاتینو څه حکم دی د سفر دوران کې. زه خو په دې باندې دومره پوه شوم د خو صرف صلاتین ذکر کړي. صلاتین وایي 2 مونځونو ته غالبا دغه سایل تپوس کوي د جمع بین الصلاتین باره کې چې 2 مونځونو جمع کولی شي او که نه. جمع بین الصلاتین کولی شي په سفر کې، لیکن طریقه یې دا ده چې د ماسپښین مونځ په آخري وخت کې وکړي. د ماسپښین وخت لا وتی نه، بلکل آخري وخت وي، سفر کې ته روانې او بلکل آخري وخت شو نو هغه ځای کې د ماسپښین مونځ ته وکړو او بیا ته ناستې او د مازدیګر وخت داخل شو، بیا پاسې بیا د مازدیګر وخت مونځ وکړو. دا جمع بین الصلاتین ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړي ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې کړي ده او یوې زنانه ته چې مستحاضه وه هغې ته هم دا فرمایي چې جمع بین الصلاتین کو تؤخر الظهر وتعجل العصر، ماسپښین مؤخر کا او مازدیګر مقدم کا، اول وخت کې وکا. نو صورتاً دواړه جمع شول لیکن هر یو مونځ په خپل خپل وخت کې شوی دی. دغسې په سفر روانې او ته وایې چې سفر مې زر زر وکې، ماښام وخت داخل شو خو د ماښام وخت آخري وخت ته ورسې ماښام مونځ او بیا چې څنګه د مونځ وکړو بیا د ماسخوتن وخت داخل شو، بیا د ماسخوتن مونځ وکړو په اول وخت کې. نو دا صورتاً داسې شوه لکه یو ځای د دواړه مونځونه وکړل لیکن دا شوي په خپل خپل وخت کې او د سحر مونځ به یوازې په خپل وخت کې. نو داسې جمع بین الصلاتین جایز ده. لیکن که یو سړی د ماسپښین په وخت کې د ماسپښین او مازدیګر مونځو کې دا نه ده جایز، او یا د ماښام په وخت کې د ماښام او د ماسخوتن دواړه مونځونه وکړي، دا نه ده جایز. دویم تپوس یې دا کړی دی چې کوم دکانداران په فټپات باندې سامان دي د دې په وجه باندې لار بندې د دې څه حکم دی. کوم روڼه چې په فټپات باندې سامان دي د دې لارو ته تکلیف وي ځکه چې فټپات دا د انګلیش ټکی دی او د دې مراد دا دی چې دا د هغه خلکو لار ده چې څوک پیاده ځي راځي. پیاده سړی په سړک نشي تللی، په سړک به یا لارۍ وي یا به موټر وي، نو د هغه دپاره قانونا دا لار جوړه شوې ده. لیکن زمونږ حکومت هم خطا روان دی او زمونږ عوام ورونه هم خطا روان دي. حکومت خطا په دې روان دی چې د هغې نه پیسې وصول کړي او په مخه باندې تیر شي، پیسې ترې نه واخلي او دی پرېږدي په دغه حال باندې. نو عوامو خلمون ترې دغسې کوي او دې دپاره قانون دا پکار دی چې کوم حد د دکان دی په هغې کې سودا پرته وي بهر نه، ځکه چې ایذای مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حرام ده. بل مسلمان ته تکلیف ورکول، اذیت ورکول دا حرام دی. بل تپوس دا کړی چې په کورونو کې کوم خلکو په کوڅو کې ګاډي ودرولي چې په لاره باندې تلو راتلو واره تکلیف وي، د دې په باره کې دا کوڅه مشترک ده، په هغې کوڅه باندې په لاره چې څومره کورونه دي دا د هغې ټولو په دې کې برخه ده. لیکن د هغې د اشتراک مطلب دا نه دی چې په هغې کې ته یو شی داسې کیدی چې هغه پکې مسلسل پروت وي.
آبادی کېږي د ضرورت لپاره پکې خښتې غورځېدې لیکن خلکو ته تکلیف نشته دی په یو څنډه د غورځولي او زر زر د استعمال کې دا ټیک ده لیکن په هغې کې ډیران اچول په هغې کې لرګي کېښول چې هغه کال 2 کاله پراتی په هغې کې کاڼي غورځول چې په هغې کې پراتی په هغې کې ګاډې داسې ودرول چې نورو خلکو ته تکلیف وي داسې نه ده پکار هر یو کس ته پکار ده لاره دا د تلو راتلو دپاره وي حق مرور هر یو کس ته حاصل دی د تلو راتلو لیکن په هغه ځای کې د سامان کې خو حق نه بعضې خلک په سړکونو باندې سوټي غورځوي او په هغې کې خلکو ته تکلیف وي د نه په ورځ د قیامت تپوس کېږي ډیرانې جوړ کړی وي او بیا تازه سوټي چې وغورځېږي لاروي ته پته هم نه لګېږي موټر والا ته ټرک والا ته چې دا ځای څومره غرق دی دا په ځمکې د پاسه دي او که دا لاندې هم شته دی په هغې کې ګاډۍ واوړي د دې اوړېدو چې کوم نقصان او تاوان چاته رسېدلی دی د دغه کس نه به تپوس کېږي چې چا دا ګن غورځولی او د ده په وجه خلک په دې تکلیف کې مبتلا شو یو کس تپوس کوي چې یو سړي پلاټ اخیستی دی د خرڅولو په اراده باندې په دې باندې کال تېر شو په دې زکات شته او که نه او په دې باندې زکات شته ځکه چې کوم پلاټ د خرڅولو په اراده اخیستی شوی دی نو هغه تجارت او تجارت مال باندې زکات شته دی یو کس وایي چې په زړه کې مې یو خلجان ونې دی څه ورځې مخکې په یو کلي کې زمونږ د یو موقوفلی یو طالب علم دغه کس تپوس کوي هغه خودکشي وکړه لیکن ډیرو طلباء علماو په خوب کې لیدلی دی په ښه حالت کې نو د دې څه وجه کیدی شي جواب یې دا دی چې کیدی شي دغه وخت کې هغه مزغو کار نه کولو په هغه باندې داسې حالت راغلی چې هغه ماتو هو مزغوی کار نه کولو او دغه عمل ځان سره کړي هسې که یو سړی سره د پوهې خودکشي وکړي نو حدیث مبارک د هغه لپاره عذاب راځي باقی که ایمان وسره و نو الله جل شانه بخونکی دی خدای پاک پس عمل باندې بخلی لیکن کله چې سړی خودکشي کوي د دې کیفیت پته نه لګي چې دا د مزغو نه دغه وخت کې ټیکو که نه کیدی شي چې مزغو یې کار نو کړی او د حالت داسې و چې په دې حال کې ځان قتل کړی دا یو کس وایي زه ګلکان یم څه تپوس یې کړی دی خو دا وروسته بیا د لمونځ نه وروسته تپوس وکړه وضاحت پکې نشته یو کس تپوس کړی دی چې یو ماما او خورئي په جنګ شوي ماما یې ووی که ما د خورئي سره روغه وکړه نو په ما د ښځې ته یې 3 طلاق ورکړي آیا اوس روغې ته تیار دی نو د دې څه حل دی د دې مفتي شام صاحب وروسته جمعې لمونځ نه پس کیني هغه نه بیا تپوس وکړي هسې که ده خبرې وکړي نو چې څنګه ویلي دغسې طلاق واقع کېږي خو کله کله د طلاق په مسایلو کې لیکلو کې ویلو کې ډېر فرق وي نو ځکه د دې جواب زه مناسب نه ګڼم وروسته بیا تپوس وکړي هغه کس پخپله یو کس تپوس کړی دی چې زه په هفته کې 2 ورځې کرکټ کوم لیکن د ګراوند فیس 3000 دی او چې کوم جماعت او ټیم وګټي نو هغه پیسې نه ورکوي ټولې پیسې به چې کوم بایللي وي هغه ټیم به ورکوي نو په دې کې ګناه شته او که نه او دا ګناه ده په جواري کې راځي چې کوم کس بایله دی به ورکوي ځکه چې د دې حتمي پته نه لګي بل دا ده چې د فضول لوبه ده د دې په ځای باندې هغه لوبې کول پکار دي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شمشیر زنی و اوس که هغه نشته دی خو داسې څیزونه شته دی چې سړی په باندې جهاد ته ځان تیار کړي د اسونو منډه شوه دغسې منډه شوه خوشتي شوه کبډي شوه بدن پکې مضبوطېږي دا کرکټ څه بیکار او فضول لوبه ده بل دا که هر یو لوبه کې په بیلون کې باندې جرمانه کې خدای شو چې دی به ورکوي نو دا جواري ده ځکه پته نه لګي دا یو کس وایي چې زما ښځه د ګردو بیماره ده او ما 3 کاله د هغې علاج وکړو اوس ما سره پیسې نشته دی د دې څه حکم دی نو ضروري نه ده چې د هغې علاج ته په پیسو باندې وکړي علاج مختلفو طریقو سره شته کورنۍ ټونې ټوټکې دا استعمال کنو دا هم علاج دی داسې کار وکړه چې کوم ستا په وس کې یو کس تپوس کړی دی که چېرې دلال مشتري دپاره پلاټ اخلي او د پلاټ په انتقال کې ګډوډ وي نو تپوس دا دی چې دلال له کمیشن مستحق دی او که نه دویم دا ده چې د انتقال کولو ذمهداري په دلال باندې ده او که په اوښتونکي باندې ده که دا خبره مخکې نه فیصله شوي چې په چا باندې ده نو بیا به د هغې مطابق جوابي که دا کارونه په دلال باندې وو پراپرټي ډیلر چې ورته وایي په هغه باندې او مخکې نه فیصله دا شوي وه نو هغه د دې ذمه دار دی تر هغې پورې د خپل اجرت مستحق نه دی تر څو پورې چې دا کارونه سر ته نه دي رسولي یو کس تپوس کړی دی که چېرې له پلار وس او طاقت وي او زوی واده غواړي او دی ورته واده نه کوي هغه په ګناه کې مبتلا شي
نو د دې ګناه وبال په چا دی؟ نو هغه په دې کس باندې هم دی، په دې هلک باندې هم دی، او په پلار باندې هم صحیح سره په دې هلک باندې په دې دی چې د ګناه ولې کړي ده. اصل تپوس به نه کېږي، دا نه ده چې ټوله ګناه وبال دی په پلار باندې، او په پلار باندې په دې دی چې کله اولاد بالغ شو نو په کار دا دی د هغه باندې د واده نه کولو د بلوغ نه باوجود دا ګناه چې کله اولاد بالغ شو خصوصا هغه ته د واده ضرورت دی نو بیا ورته د رشتې غم کول پکار. یو کس تپوس کوي چې عرض دا دی که چېرې سړو ته په جنت کې حورانې الله پاک ورکوي او ملاویږي نو ښځو ته به څه ملاویږي؟ ښځو ته به خاوندان ملاویږي؟ ښځو ته د خاوند ضرورت دی، ښځو ته خو د ښځې ضرورت نه وي د حورانو. نو ښځې دپاره خاوند پکار وي او د خاوند دپاره ښځه پکار وي. ښځې به په جنت کې بغیر خاوند نه دغه د دنیا خاوند چې کوم دی نو دا د سره که یو زنانه د خپل خاوند سره په دنیا کې وخت تیر کړي تر اخره پورې د ده په نکاح کې وه او د ده اخلاق او د دې اخلاق یو شان دام نیک وه دام نیک نو دا به دغه سړي ته ځي او دا په دې حالت کې نه دلته سترګې چوچی دي نو هلته به سترګې چوچی نه دلته یې پوزه غټه ده او سترګې نری دي نو هلته به داسې نه هلته به حسین او جمیله وي بلکې د هغې حوران نه به هم زیاته خشته وي. دا به الله جل شانه سړي ته ورکوي. بعضې خلک دا سوچ کوي نو د ښځې دپاره هم جنت دی او چې څنګه په دنیا کې په کور کې زنانه وي دغسې په هغه جنتونو کې به دا ناسته وي هغې به خاص خیمې وي او عجیبه لباس به وي او ښځې دپاره خاوند چې ورکړي نو دا د هغې د زړه تسکین دی او تسلي ده او خاوند ته چې ښځه میلاو شوه نو دی تسکین دی او تسلي ده. یو کس تپوس کوي که زه بغیر د جهاد د نیت نه ورزش کوم او دا نورې کیسې پیسې کوم دا کوم که چې بدن غټېږي نو داسې دي نو دا وخت ضایع کول دي فضول په دې باندې اجر نشته دی. البته که ته د فرض احکامو وخت ضایع کړي لکه د فرض مز وختو ته په دې کې دا کیسې کولې نو ګناهګار او که چېرې دغسې نو وخت ضایع کړې ستا دا وخت ډېر قیمتي جوړېږي او چې نیت پکې د جهاد وکړي نو بیا الله جل شانه تا ته اجر درکړي. یو کس تپوس کوي چې د امام خمیني عقاید او نظریات د اهل سنت مطابق وو که نه دا خو به د هغه د کتابونو نه پته لګي لیکن په تواتر سره او تواتر یقیني دلیل دی په هغې سره دا را روانه ده چې دا د شیعو امامو د روافظو او اهل سنت قطعا نو بلکې دا د شیعو غټ امامو د شیعګانو عقاید د اهل سنت د عقایدو په شان نه دي. یو کس وایي چې د نکاح نه پس تا کجوري شیندلې وي نو آیا دا خوشطبي ده که د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابو سنت دی؟ دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کجوري وچواري شیندل. امام طحاوي رحم الله په شرح مع الاثار کې حدیث راوړي دي په دې باندې. یو کس تپوس کوي چې په ماه رجب کې د روژې څومره ثواب دی او تعداد یې څومره دی؟ نه خاص تعداد شته په رجب په میاشت کې د روژو او نه ثواب په احادیثو کې ذکر دی. البته هغه ورځې چې کومه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژې ثابت دي لکه یوم الاثنین د پیر په ورځ او یوم الخمیس د جمعرات په ورځ او یا په میاشت کې 3 ورځې روژې نیول که په اول کې نیسي که په منځ کې او که په آخر کې دا شته لیکن د رجب د میاشتې سره خاص روژې دا په احادیثو کې نشته. یو کس وایي چې زه په دکان کې یم په دکان کې یو شی په 100 روپۍ ما راوړی دی او سبا هغه ګران شي په 150 باندې خرڅوم د 100 شی نو په 150 باندې خرڅولی شم او که نه. بهتره دا ده چې ته په هغې کې هغه عمره ګټه واخلې چې څومره تا ته جایز ده او داسې که چېرې په مارکیټ کې دا ریټ دومره ښه وي نو په دې باندې خرڅولی شي لیکن ستا ښه والی هغه دی چې په هغې کې جایز مناسب ګټه واخلې. یو کس وایي چې د مور او پلار قبر ته د جمعې په ورځ باندې تلل د دعا دپاره پکار دي او که د اختر په ورځ باندې تلل پکار دي؟ نه د جمعې په ورځ قبر ته دعا دپاره تلل ضروري دی او نه د اختر په ورځ باندې. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې پېشمني په وخت کې کله کله قبرونو ته ووتو جنت البقیع او بیا به سلام واچول او دعا به غوسته. دعا د مړي دپاره د کور نه غوستی شي د جومات نه غوستی شي قبر ته چې ځې نو په هغې کې د 2 څیزونو دپاره تلی شي یو سلام اچولو دپاره چې په قبر صاحب قبر باندې سلام شته احادیثو کې راځي او دویم د عبرت اخیستو دپاره چې دا زما مور دی دا څومره زمانه ژوندی وه د دې په غېږه کې ما وخت تېر کړی دی دا هم د دنیا نه لاړه. دا زما د پلار قبر دی پلار زما تربیت وکړو زما یې خصمانه کړې وه دی هم د دنیا نه لاړو اوس زه پاتې یم زه به م یو ورځ ځم
نو زما دا مور او پلار به اوس عمل پسې ارمان کوي دی نشي کولی یا دا نور اهل قبور زه خو ژوندی یم زه کولی شم نو دا عبرت چې اخلې دی د پاره تلی شي